د پیښور نه پخپل وبوزي. صحیح زه ذکر ته وایم دا مې ته ځکه ویل چې د پیښور نه پخپل وبوزي لکه تاسو د تاکال دی اړه غوتلړی په دې اتوماتیکلی پخپل سایډون ته وبلاړي. بالکل ټیک شلو. همداسې د دې وجه نه دا د حکومت لپاره یو غټ اډوانټیج دی چې بس هغوی راکړي. خو بیا که تاسو وګورئ خاص کر د تمبون موړ سره هلته کوم چې لږې مو اوبه وشي نو بیا هلته سهل وي او په ګنټو سره ګاډي هلته بند شوي وي. دا مسله یوازې دلته نه ده، دا مسله د ګلبهار هم ده، دا مسله د سوری پول هم ده، دا مسله د 400 روډ هم ده، دا مسله د ښار د نورو مختلفو اړخونو هم ده. او د دې لپاره هیڅ قسمه د حکومت تر اوسه پورې پلان نه دی کړی. کله ته د پلان یو صافي په حیثیت موږ سوال وکړو موږ ته وایي یاره تا ته پته نشته ګوره لندن کې اوبه جام کېږي، ګوره نیویارک کې نه دی، هغې کې تاسو ته پته ده کېږي. تاسو ابول ریسنټلی که په 2022 کې چې کوم دی په دوبۍ کې کوم سیلاب راغلی هلته هم کېږي. نو بیا سړی وایي چېره سوال خو ما د دې ځای کړی او ته مالا په نیویارک او په لندن او په برمنګم او په دغه ځایونو کې مې راته وې. د هغې لپاره هغوی مستقل حلونه هم راایستلي دي او هغه مسلې کافي حده پورې حل شوي دي. زه دا نه وایم چې باران دې نه کېږي او کې به نه راځي، خو آیا د دې مسلې څه حل هم شته؟ نه، د دې څه حل نه. د دوی سره واحد حل دا دی پیپ سوری غټ کا او بس که دغه دې وخت په یونیورسټي روډ کې دوی دې حل کې لګیا دي چې موږ که خیر د دومره قطر والا چې کوم دی پیپونه ولګول د دې سره به انشاءالله د اوبو فلو سیوا شي. هغه به نه سیوا کېږي. اوس د پېښور زه یو بله مسلې ته به راځم او غټه مسله د پېښور ګندګي کوم چې د پېښور د ډرینیج سیسټم د اوبو د ودرولو د ټولو نه مستقله دغه دی.